نو اوس د داسې ملا ذموار نه یم لکه تیرات یو ملا له قاضي صاحب خیال وکړو چې که دا خو عالم خو دی او که د ده چرچه د علم وشوه بیا زما معتبري ختمېږي نو چې ورته وم ملا صاحب باس به کو کپړ نه کړې تختې به او کپړ دې کړم تخته ملا خیال کړی چې ما منطق او ریاضي او حکمت او فلسفه او قرآن او حدیث او فقه او اصول دا ټول ویلي دي دی به په څه کې ما سره باس کړي ویل قاضي صاحب را میدان ته شه چې را میدان ته شوی دی چې داسې لویه کرښه یې اچولې ده او پې د پاسه دا څه شی دی مولا ګوري چې خدای دا خوا د ریاضي څه قرم نه ده څه د هغه استرلاب کرښې مرخیم نه دي دا څه بله ومیا زر وم او تاسو غوندې ورته ناست دي قاضي صاحب خو پیچاره دی ومیا او چې یاره قاضي صاحب په دې خو نه پوهېږي ومکت پیاڅه او صوبه نه پېښه راستره داسې پیاڅه ده وایي پاسه پې صوبه دي تاسو ورته څه چې خدای دې میله سپېراکه دا څنګه ملا وایي چې پندستان کې د سبق ویلی ده پیاڅه او صوبه نه پېژني نو دې خوا وګورئ قاضي صاحب ته وي چې درېم سوال مو کجي چې خلاصې کېږي داسې داسې کرښې اچولي کږې وږې لکه انګریزي چې لیکلی شي وایه دا څه شی نه اردو ده نه عربي ده وی قاضي صاحب والله که په دې م پکې میله ده سپېره شی غوڅکي متیاز یې نه پېژني غوڅکی چې متیاز یې کي داسې داسې کږې وږې ویل قاضي صاحب درېیمه مو ووایه چې بس زه تختم وی چې درېیم سوال دا دی چې ټاپ ټیپ ټوپ ووایه زر ووایه هغه والله که په دې م پوهېږي وی چې میله ده سپېره شی غوڅکي سوټه نه پېژني اول چې راولوېږي ټاپ بیا ټیپ بیا ټوپ دا زمونږ ملک دی